په خوب کې لمونځ کول د دې څه تعبیر ده؟ یو ورور پوښتنه کړې ده چې په خوب کې لمونځ کول د دې څه تعبیر ده؟ که چیرې یو څوک خوب ویني، علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي که یو څوک خوب ویني، په خوب کې دی لمونځ کوي د مشرق و طرف ته، یعنی د لمر خاته طرف ته دی لمونځ کوي، نو دی به حج ته ولاړ شي. د دې تعبیر دا ده. او که چیرې یو څوک خوب ویني، دی لمونځ کوي او قبله نه ورته معلومه، قبله ځنې ورکه وي او دی لمونځ کوي په خوب کې، نو د دې تعبیر دا ده چې د دین په لارې کې به دی حیرانه وي، پریشانه به وي. بیا علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي که یو څوک خوب ویني او دی د قبلې طرف ته لمونځ کوي، نو د دې تعبیر دا ده چې د دین په لارې کې به دی مستقیم وي. او بل که یو څوک خوب ویني او دی لمونځ کوي، په لاره کې ولاړ وي لمونځ کوي او قبله یې شاته وي، نو د دې تعبیر ښه نه ده، نو دی د صدقه وکړي او توبه دې وباسي. او بیا علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي که یو څوک خوب ویني او دی امامت خلکو ته ورکوي، دی لمونځ په جماعت سره کوي او دی امام ده، امامت خلکو ته ورکوي، نو دی به پر دغونه خلکو مشرتوب او سرداري دته میلاو سي او دی به مشرتوب او سرداري په دغونه خلکو کوي څونه خلکو ته چې دی امامت ورکوي په دا خوب کې. او په خوب کې فرض لمونځ کول دا د حج و طرف ته اشاره ده.